رسولك وصل وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. الجروج مقت آيات كلمات ترجمة شروع كنجي 59 نمبر آيات دي. يا أيها النبي حسبك الله. مختصر مشاهد آيات الكريمات هذه شيء پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ د نبوت اعلان وکړ. کافي وخت ډېر لږ خلک چې اسلام ته راغلي وو. دا کال 2003 ته خبره ورسېده او 15 کاله کې 33,000 مشهور اولادان مسلمان شوي او شپږ پکې زنانې. 33 جمع چې 39 ورته 39 کسان مسلمانان دي او بیا دغه وخت کې حضرت عمر مسلمان شوی. بلکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دعا وکړه الله اسلام ته قوت ورکړي په یو دعا باندې وکړه. یو عمر بن خطاب او بل عامر بن هشام ابو جهل ورته اللہ په خپل علم کې فیصله د حضرت عمر متعلق وکړه. اگر چې دوی واقعات د ایمان او د اسلام موجود دي روان د پیغمبر علیه السلام په قتل پسې دي. ځکه ابو جهل اعلان کړی چې چا محمد قتل کو زبا سلب خان ورکو. دې پسې ورله دا خبره دی مضبوطه ده که اسی سرسری خبره ده وینا صحیح خبره ده. یقینا سلب خان ورته وی آیا محمد قتل سره سړی توریا کسر واپستا او پلار کی بیا بل کسر توی چر خرابانی کسر وتوی استا دماغ خراب دی عمره دا چا د قتل پس رواني ولې دا کورنۍ دا خاندان به تر روغ پورې کبدا سي کوي. مته دا سمارتي چې تم مسلمان یو ته چې پتا ورته ما بیا به محمد صاحب او ته تما پرې د خپل کور د سره شوې نه کور دې مسلمان دا او ته دې مسلمان شاید دې زیات رضی الله تعالی الله تعالی د پر ایمان په سره کړو او بیا چې کومه حضرت خباب یا غي پکور ولکه الله ایمان واچو تاسو حکم پیغمبر علیہ السلام کم دے پیدا سے کم دے داریا کم دے یا دے آل خلال آگئی دروازہ پر تکڑی دادنا پیغمبر علیہ السلام سر چند حضرات ناس کی قرآن بتی وروٹا کی رسول کی عمری وی چی کم دے ایران شوی بکشی دا قرآن کار سر بدماش حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمائے دروازہ پر کھلا ہوئے. دغه د پنځ سره حضرت حمزه دروازه کولاو شو. نبی علیہ السلام راکړی دی دې فارش پیغمبر علیہ السلام پاسه نو ګریوان نیولې عمر څنګه راغلی اچې دې ګریوان نیولې چې تاسو یو ځای ولول د عمر څخه خپل روان شي. عمر سے څومره د خدای انبیو د لوی طاقت وی احادیث ولدا مجموعه چې کوم د سیاغه جمع کې نو 4000 کسان د یو پیغمبر طاقت سلور زره کسان چې څومره طاقت د یو پیغمبر طاقت د عمر طاقت 4000 مقابل کې سو دغه نبی رسول الله صبر وکړه ټول د ګریوات دی ولې چې دا سی وو خو عمر څخه راغی عمر څخه په زمانہ خپل روان ایمان لراغی ایمان راو یا دوی ورتگی جو بخکارا بانی بے عبادات اللہ فرمایا ایوہ النبی اے پیغمبر علیہ السلام حسبک اللہ استاد پارا کافی دے اللہ
ومن اتبعك او هغه چې کوم تابع دي ستا د مؤمنانو او دویمه دا ده چې ومن اتبعک دا په حسبک دې ضمیر باندې عقب کې نو ستا دپاره کافي دی الله او د مؤمنانو دپاره هم الله کافي دی او دومره جماعت الله درکو دغه جماعت هغه ورکوټه خو په هغې کې بل شان د ایمان او قوت کله چې د مدینې حضراتو د پیغمبر علیه صلات وسلام سره د مینا په موقع باندې بیعت وکړو مدینې ته راشي د مدینې ته راشه دلته ټوټل څومره دي 72 کسان دي 72 کسان د مدینې دي او 12 کسان پیغمبر علیه السلام په دې کې مشران مقرر کړو د هغې سیلاسي وکړه مدینې ته راشه موږ به ستا داسې حفاظت کوو لکه څنګه چې یو سړی د خپل ښځې او د بچو حفاظت کوي داسې به د حفاظت او وعده لاسنیوا 1200 کسانو کړې ده ملګري ورسره څومره دي ټوټل 72 کسان دي او دا مینا د تمامو مشرکانو ډکه ده غونډ د دې شپه ده یو کس راپاڅېد د الله پیغمبره ته اجازه وکړه چې څومره دي دا غونډ وساتمو اجازه وکړه چې څومره دي دا ټول وساتمو نبي علیه السلام یې دا مقاله اوس د ایمان دومره طاقت یو کس چې کوم دی هغه دا په زرګونو پراته دي د هغې پروا نه کوي وایي ته اجازه وکړه دا ټول وسلې کوم نو به هر صورت دا چې یو کم 40 کسان او 40 شول الله چې وایي دا بس دی خو دا کم کسان بهر کې دا یو عظیمه دسته وه دا آیت هم د جنګ بدر سره متعلق دی کله چې د بدر نه دی واپس شول څه کسان خو داسې وو چې دا نیولی شوي نبي کریم علیه السلام قتل کړي په دې کې امیه بن خلف دی وجه دا ده چې کوم د ډېر واني کړي همدارنګې عقبه ابن ابي معیط دی دا یې همدغسې قتل کړي او څه چې خیر کې راوستلی شول مدینې منورې ته نو مشهور قول دا دی چې دا اویا کسان د اعلان په اوم کې ولګېدو یوه شپه پیغمبر علیه صلات وسلام وله ارام او خوب نه ورته سحر وایي بېګا ماله خوب نه راغی ولې خوب نه درته وایي ما اورېدل د انصارو نه چې دوی عباس صاحب اخلي عباس هم قید کې راغلی خو دا انصارو نیولې هغوی تړلی اورېدلي دي چې کاکاجي ختمېږي عمر رضی الله تعالی عنه وی د الله پیغمبر زه ورشم پسې دی ورشه بیا ورغلی انصارو ته یې وویل عباس صاحب پرېږدي هغې ورته نه پرېږدي ورته نبي کریم علیه الصلاة والسلام ته رضا دی ویې ښه دغه دی پرېږده پرېښوده را روانې کړه عمر صاحب ورته وویل عباس ایمان راوړه د عباس صاحب په ایمان کې مختلف اقوال دي بعضې فرمایي دی د بدر نه مخکې مسلمان شوی دی خو ایمان یې نو ښکاره کړی څوک په دې مقوي څوک وروسته وایي خو بیا چې هجرت کړی دا د صلح د حدیبیې نه بعد او د فتح مکې نه لږ مخکې دغه موقع کې بیا هجرت وکړی څه روایتونه داسې معلومیږي چې دی مکه کې مسلمانو پیغمبر علیه السلام ته ویل درځم مدینې ته نبي علیه السلام ورته مه راځه زموږ دپاره ستا هلته اوسېدل بهتر دی نو دی مکه کې اوسېده او د مکې تمام پروګرامونه یې پیغمبر ته لېږل زه خو ته پیغمبر علیه السلام یې ته مه راځه مکه کې اوسېږه ستا اوسېدل مکه کې بهتر دی په هر صورت عمر صاحب ورته عباس صاحب ایمان راوړه قسم دی چې زما پلار جبلی شي او ایمان راوړي که نه د هغې نه زه ستا په ایمان ډېر خوشحاله یم زما پلار که مسلمان شي دا زما خوشحالي ده او ستا په ایمان پیغمبر علیه السلام خوشحالېږي او عمر د خپلې خوشحالۍ د پیغمبر خوشحالي اوچته کړه د قتل نه بچ شو آزاد شو بیا د دې قیدیانو متعلق مشوره پیغمبر علیه السلام دوی سره وکړه دوی سره څه وکړي شي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل د الله پیغمبر خو زموږ خپل قوم دی خو نه پوهېږي د الله او د رسول مقابله کې راغلی څه پیسې ټکې به دې واخلو هغې باندې به آینده دپاره وسایل برابر کړو ښه به قوت میلو شي او کېدای شي الله په دوی کې چاته ایمان نصیب کړي
او کوم دې قتل کو نو بهر دنیا خلک باندې باندې پدوي وګوره دومره قیدیان چې لاس تړلي بوتلو هغه مړه نو خلکو د برابر اسلام یو نفرت دوش چې قتل نو کو د خلکو به اسلام سره مینه شي دې شي دوی ته الله ایمان نصیب کړي سمیا صحبت په هغه ځان لا صحیح ورته نبی کریم علیه السلام او حضرات ته تایید وکړ عمر سے احساس کیا اذا الله پیغمبر زمانہ یا خدا دا ټول دې پاتې او دا سړي قتل شي چې کوم ستاره رشتہ دار دې مړ کاو چې زمانه رشتہ دار دې زی وجنه مو د صدیق رشتہ دار او یو چې د کوم رشتہ دار دا چې کوم ته قتل الله یې ویني چې زموږ د دوی سره هیڅ محبت نشته الله د استا دشمنان دي زموږ سره محبت نشته دا د الله د پیغمبر مقابله کې راځي سعد بن معاذ سے پاسې دوی عمر سے خبره کوي هغه ته کوي دا انصار عبد الله بن رواحه سے دوی دا انصار بن الله پیغمبر دا سے کار پکړ دی یو دلیل دی وو چې هغه خټې لري او خشاک براجب کو چې پکړ ځای کې دی او خشاک زیات او خصب او اور ولا ګودا ور باندې ورته وی دا اسلام مقابله لپاره راغلی عباس سے بات کا تنلے نہ سیاوے نے سر اور چت کے چوکیا کو دیکھو رہے ہیں مدینے والا نبی کریم علیہ السلام نے کو مدینے والا تو دے خطا رحمہ عبد الله دا رشتہ نے کٹڑا عبد الله کے رواحہ رشتہ ما خیر زمان پیغمبر علیہ السلام پر کبھی تنہ وتو صحابہ سے چاوے د صدیق رایا په چاوے د عمر رایا په نبی علیہ السلام چې بیا راوته وتوی ابو بکر صدیق استا مثال د توخه ما استا مثال په فرشتو کې د میکائیل دی میکائیل علیہ السلام په دې دنیا په دې خوف او خوراکونو په دې الله مقرر کړی بس په دې مقرر د افسر دی چې کوم الله دې دونه خربوزي دونه دوالي دونه خټکی دونه بنفله جوار وړي خلق له داسې دونه برابر هغه خلک خوخیزه چې په خیر دی مارسه الله په دې مقرر کړی او په انبیاء کې اسلام مثال د ابراهیم علیه السلام او د عیسی علیه السلام ابراهیم علیه السلام کلام لګلوس سورته انبیاء کې راغلی هغه ویل چې کوم سړي په ما ایمان راوړ خو زما دی او چې کوم ایمان نه راوړي نو فإنک غفور الله به بخښي ستاسو سکی په توګه د غرام زړه ده چې کوم مؤمنان دي په دې کې الله خبر را سره راکړه خو زما دی چې دا چا ایمان نه دی راوړی نو کته مو بخښي الله ستاسو سکی او دا ستر په دعا د عیسی علیه السلام دا او صدیق استا مثال انبیاء کې د عیسی علیه السلام دا نرم چهره ابراهیم علیه السلام دا نرم چهره عمر سے استا مثال په فرشتو کې دا جبرئیل دا چې څومره قومونو ته الله عذابونه ورکړي دي جبرئیل ته ادا کړو جبرئیل د چا پروا نه کړي کړي کتیو باسه بس आवाज یې پیسته چا دوی مور پر وره او چې کسبانو ته وره او چې کړي دی وشتي بیا غدا سي سخت چلی دل چې الله تعالی جو اقصی کې او په انبیاء کې اسلام مثال عمر سے د نوح علیہ السلام او د موسی علیہ السلام نوح علیہ السلام قوم ته ډیر دعوت ورکو چې سب نشو نبی فرمایي رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا الله په بخت زمکه کې یو کور دا ورته موسی علیہ السلام د فرعون مقابل کې چې کله وایي سب نشول موسی علیہ السلام فرمایي ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم الله دا مالونه ولا خطر دا لونه ولا وړه دا سړی کېږي نه دا انبیاء له سخت چي یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فیصله وکړه چې د دوی نه پیډیا واغستې شي پیډیا به داسې و چې د انسان له وس مناسب دا خودولې پیجندل دا کس د مثال په تور غریب دی څلور سوه راوړه 4000 راوړه 2000 راوړه 1000 راوړه چې څو دا مالي حیثیت او چې چا باندې کول نه پیژندل حضرت عباس سے چې کوم درانسته یعنی چې کله چې د جنت را مخامخ کېده هلته زما سره شل او دې سره ضرور اخو برکت کې استفاده کې حساب وکړه پیغمبر علیہ السلام یې څه پښې تا په دا راوړي د مشرکین وړي لیکل کاوه نو
دا چې کوم ملکان را باندې لښکر ډوډۍ کول په هغه ملکانو کې یو عباس یې نوم و. نو د ډوډۍ نمبر د عباس هغه ورځ باندې چې په کومه ورځ باندې جنګ شروع شو. ته خو هغې ته خپل ځان برابر کړه چې په دې ورځ به ډوډۍ کوم نو هغه جنګ شو. جنګ کې دی چې کوم دی غونډ برباد شول نو هغه کومې پیسې او کوم چې د عباس یې مال و هغه ټول ګرفتار شو. نو بیا هلته مانوستې پکې حساب دی. پیغمبر علیه السلام ورته خو تا د اسلام مقابله کې راوړی خو د غازیانو راغوستي دي خپله پیدې بم ورکړې او ورېرونه دې راغلي نوفل ابن حارث دی عقیل دی دا علي ورور دی دا دواړه دې د دې بم ورکړي او خپله بم ورکړي. دا ویلی شي چې د سل اوقیې ورکړي. دا بیا درخواست وکړي یاره چې ما سره پیسې نشته دا دومره شی چې ترانه والي وراغه بیا به مکه کې ګرځم یاره به د خلکو نه سوالونه کوم ځکه ما ته خو داسې پرې نه ښودل. پیغمبر علیه السلام یې ته پرې مې نه ښودل ته چې راوتلې نو تا خو بالفضل ته څه وویل په دې کې سره ځای دعوا ده درته ښخ کړه زما بدن دی ورته مړ شم عبدالله معشوق دی غصب معشوق دی د دې خرچې به دې کې په دې خر دې نه کړه. اشهد ان لا اله الا الله ځکه وایي چې الله واحد لا شریک دی او ته د الله پیغمبر دا خو زما د ښځې منځ کې راځي په دې نه خو زما بچي ته خبره بیا داسې د یو کس نه هدیې واخیستې شوې د هغه د وس. بعضې کسان داسې وو چې هغوی بلکل خوارپړک هېڅ ورته وسړه نه یې پېژندل چې دې سره څه نشتي. نبي علیه السلام دقسې پرېږدي مطلب په نوم یو کس و هغه سره هېڅ نه یو شاعر ابوالعزیه ورته ویل نه هغه هم بیا زما سره څه نشته زه خو شاعر سړی یم که چا څه پیسه راکړه چې خورم که هېڅ هم راځي نو پیغمبر پېژنده چې دا څه نشته ورسره ورته یې ورته لاړ شه خو ګوره مخکې دې بکواسونه کړي بیا بکواسونه مه کوه مخکې د شعرو د اسلام خلاف ویلي بیا دا بکواسونه مه کوه او د اسلام مقابلو کې به راځه او زه لاړ شي دی پرېږدي. بیا دی احد کې بیا راغله نو احد کې بیا ګرفتار شو. ابوالعزه شاعر چې ګرفتار شو نو بیا یې مینتونه شروع کړي یاره چې دا ځل مې پرېږده وکنه بس بد مې کړي دي. پیغمبر علیه السلام یې بیا دې پرېږده چې بیا لاړ شي مکې ته هلته بیا چې ځان ته پیغمبر وي دوه کرتې مې دوکه کړه دوه کرتې مې دوکه کړه دا څه دی دی بیا په اردن کې وجلې بیا داسې د یو کس هدیې شروع شولې. نبي کریم علیه السلام صحابه ووتل ژړل صدیق صاحب وژړل عمر صاحب راغی تاسو څنګه ژاړئ ما ته ووایئ که زه به وژړم چې د ژړا سیز که ژړا ته راځي په زور به ځان وژړو. نبي کریم علیه السلام وفرمیل عذاب دومره نږدې راغلی لکه دا ونه چې د دومره نږدې الله عذاب راغلی ورنه که دا عذاب راغلی وي نو دا ټول به برباد حکومت به ګډ شو. معنا د الله هغه رایه خوښه وه چې کوم حضرت عمر پېش کړی وه هغه سره ملایک سعد بن معاذ او عبدالله بن رواحه ملګري دی به چې کوم دی بچو دا نور به هلاک خو الله خپل احسان باندې عذاب راکړی. اوس عذاب ولې ورنه کړی شو نو د هغې ډېر وجوهات. یو وجه دا ده چې عذاب ځکه ورنه کړی شو چې پیغمبر موجود دی او مخکې د مضمون دا ذکر وما کان الله معذبهم وانت فیهم پیغمبر موجود دی الله عذاب نه ورکوي. دویمه دا ده چې دا خو دوی په خپل منځ کې سوچ کوو دې ته اجتهادي خبرې وي دیني مرایده به فدیه نو دیني مرایده به فدیه نه اخلو دا خو اجتهاد دی اجتهادي مسایلو باندې الله ثواب ورکوي الله عذاب نه ورکوي ځکه عذاب دریمه دا ده چې خو دوی فدیه واخیسته مخکینو امتونو دپاره فدیې ناروا وي الله دې امت دپاره دا غنیمتونه جایز کړه چې کوم شی امت دپاره جایز ګرځېږي نو په هغې الله عذاب ولې ورکوي. دا شی د امت دپاره جایز کېږي د مخکې دپاره خو دا راوو دې امت دپاره جایز کېږي او چې کوم څیز جایز کېږي نو په هغې الله عذاب نه ورکوي نو ځکه الله دوی له عذاب نه دی ورکړی. اگر چې رایه د عمر صاحب ته الله خوښه وه ما کان لنبي ندی مناسب دپاره د پیغمبر ان یکون له اسرا چې وي د هغه دپاره قیدیان ساتل دا مناسب نه دي حتی تر دې یسخنه چې وینې تویږلی شي فی الارض په ځمکه کې د غونډو دا څونه کټ شي او دا وینې توی شي دوی ته زور نه ورکړي تریدون عرض الدنیا تاسو اراده کوله د سامان د دنیا اشکال دا دی چې پیغمبر علیه السلام کې دنیا غوښتله
یا نبی کریم علیہ السلام تبگین عذاب ملاوی گا نجی انبیاء کا عذاب نہ ملاوی کہ عذاب راتنے نو آگا چا دا پرا چی چا دا فیدی غختری نبی علیہ السلام فیدی نہ دا غختری آدھا نبی کریم علیہ السلام دنیا تمہیں دا زورنا ورکی سکتا دے اچک جماعت دے دا دن اوچتوالی سرکاسو دا دنیا سنگا خیال ہو تريدون عرض الدنيا والله الله پاک يريد الآخرة إرادة الآخرة والله الله پاک عزيز غالب دے حکیم حکمت والا دے انشاءاللہ ویڈیو متعلق دے خبر